مینول پروګرام د ژوند مقصد کې د میږ کوشش دغه دی چې د شمالي وزیرستان هغه شخصیات مخې ته راوړي چې هغه یو خپل کامیاب ژوند تیر کړی وي یا دی په ژوند کې څه ټارګیټ څه مرام څه هدف ورته یې کړي وي هغه ته رسېدلي وي. نن د میږ سره یو داسې شخصیت دی چې ټول شمالي وزیرستان یې پیژني. ډسټرک خطیب قاری محمد رومان صاحب چې هغه نن د میږ پروګرام د ژوند مقصد کې میلمه دی د نو پښتنې کې د چې کوم شخصیت دی د کومه زندگی دو ژوند یې دی څرنګه مثال کې د کوم ځینه دی تعلق لري چې خپل د کورنۍ پیژندګلوي نشته. ټول نه اول مولانا صاحب پروګرام د ژوند مقصد کې زه ښه راغلاست او خوش آمدید ته یم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم. دمو عزت من قاضي دمو نوم مولانا قاری محمد رومان دا او زه د مولانا قاری محمد رحیم بچایم پیدایش میں سن 1952 دا اور د میز د والد صاحب اسے تعلیمی سلسلان دا زن ډیر عجیبه غوندې دو چې یو خدای 11 پیدایش او په 93 شدای وفات شوی دا خو دا خپل خبره غونډه کتابه شې لیکلې دو چې زه پیدل د کراچۍ نه مجراون شولې او عربستان ته لوړلې او بیا په ډېر خورۍ میش عربستان ته ورسېدي نو آج شي چې دا په هغه شی مو بیا نه کوله په موصل شام دا مصر په دې شي خپل تعلیم حاصل کړلو او د قرآن پاک چې کوم هغه د مکمل قرات هم وکړلو بیا حتی کې چې زه په بیت المقدس رئیس میشتو دا خبرې راونې دي بداش باقاعده د آجیشه انټرویو خوستی وا او د امامات په شي کړی دا بیت المقدس چې د امامات کړی دا په سن 36 شي دای بیا روغلو په سن 36 روغلو او بیا دلته په دې جماعت شي دا کاری سب جماعت په نوم باندې د شي دای په سن 50 شي دلته حکومت خطیب ولګولو او ادنا بعد بیا د علم د پورا ولزلم اسکول تعلیم کو ډیر کم وکړی دا چې د میډل سلسله مې غاټه بیا نه دنه باز علم ته ولزلم نو د لیکلي دي چې په 12 سال سے تو دستربندي وکړله او د هغې نه بعد لکه زه په دې خبره شکریات دا کوم چې په دې جماعت شي مو په تاریخ لیکلي د حکومت څنګه 47 سال خو بیا مو خطابت وکړو دا ذکرای او دا مدرسه او دا چې کومه بیا په دې سکول چې زه اسلامیات ټیچر هم پوته شوم اکثر د مو ډېر لوی افسرون او ډاکټرون دا اکثر د مو شکردون پوته شوي دي خو خبره دا مې ذکرله چې زه یو خو په دې د خپل والد صاحب ډېره شکریات دا کوم چې که په مې د دیني علم حاصل کړی نه وای والله اعلم چې زه په کومه اندازه باندې وای چې الله وی چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای مؤمنون تاسو خپل ځایونه د جهنم نه بچ کړئ او د خپل قبیله نه بچ کړئ او وقودها الناس والحجاره دا سیر جهنم چې په کونی باندې او هغه به چې کومه دو په کافر باندې او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشو چې څومره سره کونی به جهنم ير باندې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې وړي کې کونای دم راوي چې ټول دنیا غنه سره جامه کې کنه په دنه بیا وړي کې کونای په دنه غاټي صحابي بوډا صحابي او بهوش پرې وته کنه اس مقصد دا چې دا د الله پاک حکم دا چې خپل زینا جهنم نه بچ کړي او قبیله بچ کړي نمیش کو به دا کوشش وکړو چې نن د مو شاګردون ډېر عالمون دي مفتیون دي هغه چې کوشش مې پرې وکړو الحمدلله سلام جاری و او تاسو ته هم دا د الله طرف نه حکم هم دا چې خاص کر د مو یعنی چې کومه د نوجوانون هغه چې کوم دا بچیون او هغه وریارینا چې هغه تام د الله حکم دا فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو عالمون نه پوښتنه کوي که په کومه مسله نه پیژنئ بیا تاسو عالمون نه پوښتنه کوي نو تاسو دا حکم یې سم ده ډېر داسې چې تاسو کنه علم نشئ حاصلولای تاسو ته ټیم نه وي یا چې کوم دا بیا تاسو دا وکړای شئ
چې نن سبا خو الحمدلله موبایل شته او چې کومه دو انتظامات شته په ټلیفون باندې کومه خبره چې د شک شبهات وي که نه نو تاسې د خپلو استادانو نه د علماوو نه پوښتنه کړای شئ هغه شک او شبهات به ختم کیږي او مسلې پته به لګیږي یعنی د ریډیو په وجه سره نن ډېر خلکو ته فایده ده لویه فایده ده که څه داسې انتظامات تاسو ته وښایي اخلاق درته وښایي دا د یو زبردست فکر کړی ده چې هسې ته خو دومره لږ هغه څه نه څه غاښ ورته بیان کړه سکول تعلیم هم ضروري شی ده نن که نن د دې سکول تعلیم په صحیح طریقه چا کړی ده هغه نن ډاکټرون جوړ شوي دي کامر افسرون جوړ شوي دي خو عین هغه سلسله یې ټولې قبیلې ښه شوي دي که نه ځکه چې د هغې په وجه سره د خلک ته نفع استوال دا ډاکټرون ته وکړه څومره نفع دو څومره چې کوم دا څه خطره وشي څه بیماري غار وشي دی میشته هدایات بیا په دې پوهېږي چې دا علما کرام خلک مني بیا دی میشته وشي بیا میش په ذریعه سره تاسو میش خبر کړي که نه چې مثال دغه نمونه ستنې والی شي داسې دوی دو داسې پارېز ده داسې احتیاطونه دي که نه میش تاسو ته وکړي تاسو په سره بچ شئ نه دغه لکه اسمو باقاعده ورته وویل چې دا امو فریضه چې زه په دې باندې خپل خوږه ویړه د وزیرستان بچیون او نوجوانون دا ټول د میش خویندې میندې چې په دې خبره پوه شي چې تاسو میش ډاکټرون میش ته کومه خبرې کو هغه میش دپاره ضروري دي چې میش خلک ته ویلي چې د علماو خلک مني که نه نو بیا تاسو ته میش ورسوي پاک عبادت د خورا میش پیدا شوي اصل مقصد ته میش دغه ده چې هغه میش الحمدلله کې منځونه میش الحمدلله د خدای مهرباني وکړي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اوه قسمه خلک ته به الله پاک په ورځ د قیامت د عرش د سیره لاندې زوی ورکوي د هغه نه نوجوانان یا وشلی دي چې دا یې ځوان دی او په ځوانۍ شه دا یې پښله عبادت کو پښلې یې اخلاق دي میردو ورنه خوښ دي مشرو ورنه خوښ دي استادو ورنه خوښ دي عام خلکو ته فایده رسوي که نه نو داسې نوجوانانو ته به الله پاک په ورځ د قیامت د عرش د سیرې لاندې زوی ورکوي او دغه رنګې تجرتونه یې وشلې دي چې تجرتونو ته میش مسالې کې ورته وښایي یا چې عمل به باندې وکړو داسې تاجر ته به خدای چک مقام ورکوي او دارنګې چې کوم د افسرون دي چې کوم افسرونو ته میش چې کومه دو چې کښېني دی میش نه پوښتنې کو دی ته کې میش وال نصیحت وکړي چې دی پې عمل وکړو و دی نه رعایت خوښ وي دی نه خلک خوښ وي چې هغه زموږ په ذریعه سره چې ورسېږي که نه او محمد صلی الله علیه وسلم چې کومه بهتري دعا کړې دو او ویلي چې خیر الناس من ینفع الناس بهترین خلک د خلک نه هغه څوک دي چې خلک ته نفع رسوي خو دا نفع دو که نه چې دا د بیمارۍ نه بچ شي دا نفع دو چې دا یې صحیح تجارت وکړو او دا یې چې کومه دو که نه د نرم دوړې تجارتۍ نه او دا یې نشې نه دې شی نه بچ شي که نه نو دا خو زبردسته کامیابي دو نو داستو چې میږ د علماو هغه وکړي که نه چې د هغې سره میش تعلق وي او لکه دی چې میش ته بیانوي په روډیو بیانوي غریبون په هر شي بیانوي پروګرامونه که نه نن په د موبایل باندې چې صحیح استعمالوي ډېر لویه فایده ده پکښې که نه د علما بیانونه اوروي او د مولانا صاحب تو په خپل استوزون کې لکه هر یو سړی د یو شخصیت نه متاثر شي بیا وایي چې زه دغه غونډه ځون جوړوي یا دغه مقام ته ځون رسم تو په ژوند کې چې کله ته طالب علم داسې کوم شخصیات وي چې هغې نه ته متاثر شوی دلته منې که نه چې د میش خو ایسا ازنه استوزون خو وفات شوي دي خو یو استوز د میش اسم ژوندی ده چې دیر مولوي صاحب په نوم باندې مشهور ده پاکوړي شي ډېر کمزوری ده عبدالحلیم مولوي صاحب د نه زه ډېر متاثر وم یو خو مې د خدمت ډېر کړلو بل دغې وجه نه د ده پرهیزګوري د ده تقوا او د خپل استوزونې غابې چې کوم بیانولو د احمد علي ظهور رحمت الله علیه بل مفتي محمد فرید صاحب دا کوړه خټک دا ډېر لوی ولي تېر شوی ده ډېر لوی سړی تېر شوی ده د هغې نه چې مې زه ډېر متاثر شولم بیا مې هغې نه هغه خپل چې کوم د پروګرام و د کوم انتظام و د سبق یې و دغه په هغه طریقه باندې لکه ډېر نو دا څو استوزون الحمدلله نره هم ډېر تېر شوي دي خو یو مې بیا دا وه چې اولي صاحب مې چې صاحب زه دلته وم سبق ته نزلی شوی نه وم خپل والد صاحب چې دی خوش قسمته و او اکثر د انبیاء قبرینه او د انبیاء هغه ته دی لوړ او بل په د مقدس امامت کړی و او بیا دې وجه نه چې کومه د ډېر چک مقام وي
سرور ورا حج خدای ور نصیب کړای وو بیا هغه مې چې کومه طریقه ته وشاله کنه هغه وظایف ته وشاله طریقه په مونږ ما عمل وکړو بیا الله پاک هغه سم نس چې کومه د شری عمل توفیق تر نصیب کړو یې سم چې کومه کنه بند کاری محمد طیب سے محترم درون دو بند چې دمره لوی فرق ته دا هغه کوم کتابونه دي کنه چې کومه ورځ زکه تو وقسم په کومه جما ز بیان وکړه کنه هغه ورځ متخامخه سیکویای چې په دې ډیر اثر وکړو بیا زه ته بیا چې دا خبره د داسې ساړي دي چې ته سړی ډیر حیران شي مولانا صاحب تو خبره وکړه چې دا جماعت د میش پلور جوړ کړای دی او د وزیرستان کې ډیر لوی اهمیت هم دی او هر سړی کاری جماعت پیژني کته د میش اوریدونکو ته دا وایي چې دا جماعت کله جوړ شوی دی څوره ټیم شي خدا سا اندازه دو چې زه خو خپل چې وړي کولی نه وینم دای چې کومه دوکانه په لګیاو او تر دې حده مې جزیره په سپینه شوله و دنیا نه سفر وکړو او دمره متعددي چې کله میږه دغه جماعت وړي کوي دلته مخ شکیری نه وي او دا کیرینه مکتب رډنګول کنه بیا زه د والد صاحب سره دغه الماس مټ نه دي دا ډېر ژورې کندلې وې دې ته وروتم بیا مو ته وویل چې غاټو بیا دی غاټه د جماعت سیخولو د کتب ستیری سره اندازه وشاله نو زه دا عمر شه تقریبا داسې لاسې کولې مو عمر وو زه لکه منې داسې تاویدېږي چې دغه باون چې خو مې غاده که نه نو دا تقریبا 65 وو سن 65 وو چې دمه زه په پیدل نه چې مو ته ویل چې دا کتب ستیری دا وینه دا داسې د قبلې ته برابرېږي که نه بیا دا کینه مې وران کړل بیا دا چې کومه دوکانه بیا خو مې خو تقریبا ډېر کلونه په تېر شول خو هسې عادي شوم یو تاریخ ولیکلو دغه مخشه یاسین دا د سپین چیپس مو ولګول چې په حرم شریف شو بیت الله شریف شو مې لیدلي وي چې ګرمول به نه غواړم هغه چې څه غواړم دا ګرمول بیا مو دنیا کې ورته وکړو خو دل مې والد صاحب جوړیاو بیا ما سوچ وکړو چې والد صاحب هغه کوي دا د سیمټ دا کوي او نیت ورته شدا چې دا نه دا سپین سره هغه چې مو ولګولو کنه از دا چې څنګه ورمو وایي کنه دا کنه بیا دمه غازی کې لسکی هغه مستری ته ورته ولیکا بیا په دې باندې سن 1997 دا مخشه نه دغه 65 نه دای په شریو تر دې هدا پیری چې د دنیا نه سفر پکښه وشو کنه ته نو شدای وفات شو باقی به غصه په لګیا شو بیا ود چې په لګیا شو کنه یو کاستا مې د کلی و ډېر ټوکی دا هغه چې کاری صاحب دا خو د ولې سامان زیرا په سپینا شو دنیا نه دا نه دا خدای خبره ده ته پوه دا ختم کیږي کنه دا به وی حتی کې تو با دغه سه مو به دا وشو چې زیرا په سپینا شو او بیا الحمدلله دا درې چاته ته ورسېدو او دا مې دمره په دا مثالې مې جوړولې دا مثالې سړي په دا درې سوالې په ولته لوړې دا وینې بیا مې دې پر اعلان وکړو چې داسې سیک شته چې دای د پلور د پورا میر د پورا دا وفات شوي یو مثاله جوړه کړه درې سوالې پینټر غاټ شای وکړه 65 په غاټ بیا دا وینې دا رنگ برنګ مثالې سړي دا مې داسې جوړې کړې کنه نو دغه وجنا الحمدلله بیا د مو په ژوندونه شي دانی دا جماعت کو کل خال یا غاتو او نرا خدای پاک کی مدو کنا ابو داوی به او ځنه بیا مثلا به ختم شي نرا بیر دریمی او بهر حل کدا ډیر وخت نه هغه پنځه وروته دا شو دیږي چې منه باقاعده چې دا باندې داس کوم شي غاوي در وړي کا وداله دا دا موټی ویني کنه دا مانزو دا دل تسوي دا د سره کېری نه وي دا جماعت کېری نه سوي دا مې ورړان کړ دا مې ورړان کړ بیا دا دویم چات دریم چات دا مې داس غا کړلو چې دا تقریبا چې دا دریم چات مې غاکول دمره متحدي دي چې د روس جهاد سلسله چې دوکانه غالبا 83 84 په 10 ټیم شي زه ته ویلوړم بیا مې دا لکه مسله لشکشتا چې جذبه د قرآنی ډیلی وته وانو بیا ډېره دنیا په لګیا و دا پوچتینه اچول کنه چې چتینه اچول به غټه غټه اندر پیې وي بیا په داسې چې کیما دوکانه دا خو لګیا وي دا پوز چتینه هغه د نو سایز پر دا اچول
چې په دې شه د خدای شان کسا دی په شورات د جذبې نه هغه بلټي باندې چګاول د شورات کنه چې هغه یوان در پیا چې د دریم چتر رسېدلی وه مکمل یې ټانګ ول موته شوله او دا ټول خلک ارکېټه شول او د چا بده خوځ نه شوله دا هغه چې کوم به د خپل سترګې کنه بیا دی هرون وي مو چې یا پاکه خدایه خو د هغه خو به سړی د هغه خو مې لوسکې وکړل دا تاسې څه کړل مې چې جذبانه وه لوسکو بټي چکول نه راغوسه کې چې یو کس وساته یو دی دا دوه ویلونه مې دلته مستې وشو دې مې خرڅولې یو جنان نومېدو یو پکې رحمان نومېدو په دې شی یو ریل په چک راشي وي لوړو ته کنه موته شوه که نه او دې کیز غونه کېټه شول که نه کسه خدای پاک دې چا موته نه کړه خوش که نه نو اس مقصد مې دا و چې منې وخت به تېر شو بیا امو په ژوند نشي تقریبا سنه اخري لکه تو خپلې خبرې کوو چې زه پلور مې عالم وم او بیا علم طرف ته زه وستلم تو خپل بچیون څه دي څومره عالمون دي امو د خدای پاک شپږ بچیون روکړي دي دا درې بچیون خو ښه زبردست عالمون هم دي مفتي طبا کړي دو او دا یو داسته غریب چې هغه عالم شو خو په دا تقریبا 7 سالې کېږي چې د کاناډا ځای دا جمیل منځي نه د کړل دا تدریس پې کړلو باقاعده ایسې لږ دماغي حالات را شوي دي کتو الحمدلله دا څلوېښت خو دا علما کرام دي دا یو حافظ هم ده کریم ده او دا یو داسې پوتې شو چې هغه غریب چې کومه دو که نه ومېله ژلو خو هغه سره بې شوق وونه نو مو په خلق ته مې داسې ویل چې که زه تاسو ته وایم چې بچون عالمون کې حافظونې کوي مور وکسئ که نه ځینې عالمون ما کړل حافظون ما کړل ځکه چې خپل کوشش مې دا وکړلو چې مو چې زه پلور چې کوم دا علم حاصل کړی نه وای ټیک تو اوس دنیا به مو چې څومره ګټلی څه مې کړلی که نه خو امونه خو به دومره علما کرام دغه مفتیون دومره چې ایس باندې ځای ته یو ده که د میروشاه شي غټ مفتیون او غټ علما کرام دا مشاګردون دي که نه ځکه چې موږ زه په 74 شی مو دسته بندي شوي یم که نه خو هغه خپل عمل مې داس په وکړ ول چې کوم دی کله پروګرام نوم هم د ژوند مقصد دی دا مثال کې څومره د الله پاک نعمت او بل به سره وخت چې کوم دی ټایم چې کوم دی چې د الله پاک مشته ستاسو د مرګ د وخت قرار کړی دی چې دا ټایم تاسو داسې تېروئ دغه څومره اهمیت یې اکثر خلک یې چې زه په ژوند کې تانګ یو زمانه بدله شوه زمانه خروپه شوه نو مولانا صاحب که د میږ اورېدونکي ته او خاص کر نوجوان نسل چې کوم دی چې هغه مختلف توقعات یې وي د خپل کور نه یا د خپل ځوانۍ نه پاکې پیرانه شي دی مایوس شي یا ژوند ته او وخت ته په بده سره رسي دا حقیقت خبره دا ده چې د الله پاک مشته په خپله ویلي دي چې کله یو سړی دینداري کو دا علم څه ضروري علم هغونه علم خو ګرون دی ضروري فرض علم چې دا د زده کړو په دې عمل وکړو دی پرهیزګوری وي دی په دین عمل کو دته به خدای پاک د اطمینان او د سکون ژوندین خامخا ورکوي دا د الله پاک وعده ده چې څوک چې کومه دو منې لکه الله پاک وایي خبره کړې نو که نه چې د زړه اطمینان د زړه خوښي الله وایي چې موږ په خپل عبادت چې شدو الا فی ذکر الله تطمئن القلوب الله وایي چې په دې خبره خبر شئ چې د زړه اطمینان د زړه سکون دا چې کومه دو د مو په عبادت شي دا د مو په ذکر شي دا کیم نوجوانون یا کیم بډاګون چې هغه د خدای ذکر صحیح طریقه سره کو عبادت کو د زړه مطمئن وي زړه بې سکون وي او بلکې الله په خپل وعده کړی دو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه الله وی چې څوک نیک عمل وکړو که دا ښځه وي او که نر وي ټکه پرهیز کړی ده وهو مؤمن و هلته کې دی مؤمن وي فلنحيينه حیاة طیبه الله چې د خوب دین ور نصیب کو اطمینان او ژوندین ور نصیب کو دا د خدای وعده کړی کدو مثال ښځینه ده او که نرینه ده چې ایمان یې وروړی ده د نیک عمل کوشش کو په دین کوشش کو الله وایي چې دې ته به زه حیاتا طیبه پوک ژوندین د آرام ژوندین د سکون ژوندین ور نصیب کړو او بیا دا ټکه کړی ده ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا
او څوک چې به زموږ د ذکر نه انکار وکړو یې نه غفلت وکړو که نه بیا الله وایي چې فلا بیا ایته به تانګ ژوند دې نصیب کړم من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا څوک چې زموږ د ذکر نه غفلت وکړو انکار وکړو تانګ ژوند دې تانګ ژوند دې دا لکه ما دا ستانګ یم په دا ژوندونه پرې تانګ یم بیا به د ژوند دې خدای به سخت ونحشره يوم القيامة أعمى ورځ د قیامت په ډین چکر کسا د پوک ژوندونه د آرام ژوندونه اعلان خدای پاک کړی دا چې نیک عمل یې وکړو بالکل ته نیک خلک کسا چې څومره نیک خلک ټول د اطمینان ژوند دي چې پښتنه ونه وکړي الحمدلله ډېر ښه یم ډېر د خدای مهرباني ده خو چې بیا داسې کې داسې چا نه پښتنه وکړي چې لږ کې ژوندي نه ګاډ واټ شي که نه الله مې د دې نشې نه وساتي دا نشې شي دا مردوړي شي که نه زه خپل نوجوانو دا وایم چې سخت قیمتي ژوندي مو ډېر قیمتي ده خو لږ کې فکر وکړئ لږ کې سوچ وکړئ وایي چې په جنت شي به جنتي د دنیا د یوه شي ارمون نه خو د یوه شي ارمون وکړو چې په دنیا شي ډېر قیمتي شی دی څه شي ارمون وکړو چې جنتي په جنت شي د هغه وخت ارمون د دنیا چې د په فضل خبرې په فضل چارې تر کړی وي بیا به وایي چې اخای که په دې شي مو سبحان الله ویلي وای که په دې شي مې چا سره نکۍ خبره کړې وي او ښې خبره مې کړې وای نن مو ته خدای دا بنګله ووایي دا هغه د سرې زرې او د سپینې زرې په خښتې جوړې شوي بنګلې شپه تمې دغه به چکه وي که نه اس مثال درته وښایم عین آبه ارمون کو نن حقیقت دا ده چې زه خپلې نوجوانونو ته دا وایم چې کوشش وکړئ چې تاسو کې پتا ډېر قیمتي دی چې نوجوان داسته لکه سره زر او بډاګون غریبون خو کړای نه شي لکه سپین زر که نه نن تاسو ته مقادو نن چې کومه دو که نه چې داسې چار کې چې خلک ته نفع دو پشي څومره الله اجر در کوي و یا تو نه مرد روزي دي یا تو نه وینه روزي دي یا تو نه چې د خویند روزي دي مرد لور دي نه روزي دي څومره لوی چت مقام الله پاک در کوي نو په چار دادو چې ډېر خپل وخت ډېر قیمتي کوي او داسې دا وخت قیمتي وخت په ظلم مه لګوئ الله دا مشتو ته په دې عمل توفیق راکړي نشې کاروبار کړل ځینې خلک یې چې زه کاروبار کړم زه خو خپله نشه نه کړم زه خو ځان ته پیسې ګټم د نشې کاروبار کړل یا نشه استعمالول یا ځینې خلک یو بل ته یې چې دا خو ملګری دی په مفته کې زه ویره په ملګرتیا کې زه ویره خیر د شګړې د پوره ویره چې ترې خفه نه شي په دا درې حالاته کې که خپله کې که په شګړی چاته ویرې او که کاروبار کې په اسلام کې څه حکم دی دې متعلق الله پاک مشته داسې حکم کړی ده سخت یې منې کړي دي دا منې کړي دا څه ته وایي چې ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان اس الله پاک فرمایي که نه اول حکم دا کړی وتعاونوا تاسو یو بل سره مدد کوئ که نه په مدد کوي چې کومه دو خو د نیکۍ په چار شي یہ سب پچار سے وتعاونوا علی البر والتقوى نیکی چار او د تقوا پچار سے اوپر سره مدد کوي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کسی چې د ګناه پچار سے او د ظلم پچار سے بل چا سره تعاون ونه کوي دا تعاون څه شي ده نشه کاروبار ده نشه چې کوم دا چې زره ته وایم کنا چې د نشه شاته چې موږ دا خو چا پته وروه کنا دا باندې وایي کنا چې 400 ویني دا تعاون ده ته به نور ته په دا ګناه ګورې دا خبره به ته بالکل نه مانی نو مینه خو د ته وشال چې نو صبر ډېر مینه دي دغه د نشه کنا مشته په مینه اندر دی خو الله پاک من سخت کړی وو دی ویلي دي چې نشه نه او دا ویلي دي چې د نشه دا د ټولې ګناهي بنیاد ده بنیاد ټول پیسې کې کاروبار کو سے کې تجارت کو سے دا د گناہ پچار سے د ظلم پچار سے تعاون ده تعاون به بالکل په گناہ پچار سے د ظلم پچار سے چې ته چا سره تعاون وکړي که نه لوی ګناه دې وکړو لوی ظلم دې وکړو په دې شي مکمل به سره مجرم بلکې البته نیکۍ چار دو که نه تقوا چار دو پاس ایلو پر سره تعاون کا د اجر لکه تاسو ته روغلی که نه د نیکۍ په خبرې شي چې دا ته نصیحت وکړه دا ته دا ویل وکړه د نه زه په سره لګیا دي چې دا مو ته پته ده چې په دې مو ته خدای اجر ورکوي چې دا د نیکۍ په خبره سے خبر کړم
او د نیکۍ نه ورته ووایم نو زه ته دا مو یقین ده دا د ایمان ده زه چې دغه اوس دا تعاون سره کوم په دې متقل اجر وکوي او که چېرته مثال متسک روغلل او دا ورته و چې رئیس دا اعلان وکړ زه دا پرکای شی خرڅوم پړتوټ شی خرڅوم یا څه بل که نه او هغه اعلان مو وکړو یا مو وکړل زه اوس مجرم یې ځکه چې مو ته خدای ویلي دي چې دا د ګناه چا کو دا خو د ګناه چا کو دا خو د ظلم چا کو په دې سره تعاون دې ویل وکړو که نه نو دې وجه نه زه دا درته وایم چې قطعا به چا سره حتی کې چې د پلور خبره وه په دې څه نه ماني ګناه په خبره شو د میر خبره نه ماني په د زونی شکشله عبادت در نصیب کو او دغه رنګې د امیش پروګرام چې ور وایي که نه په دې باندې کوشش دا کوي چې د میشتو په وجه سره دې نشي نه خلک منې شي او دې نه خدای پاک میشه خلک منې کو نجون د الله پاک نه منې کو ولا د صحیح دین طرف ته ووایي مولانا صاحب یو جهال مننه چې ډېرې میرانشاه ته د خپل قیمتي وخت جزاکم الله دا میزو فرض دي مشتوی هر وخت یوري الله دا مشتو د امانت قدرمن اوریدونکي دا و د میش سره ډسټریکټ خطیب قاری محمد رومان صاحب چې د میش سره د ژوند مقصد پروګرام وکړ د ژوند مقصد پروګرام وخت ته ورسېده مشکل الله تعالی اجازه ملاقات مشبل پروګرام کې د خدای په امان